الله فرمایل چې د الله تعالی په علم کې د عذاب د بارا په کوم باندې کوم وخت مقرر دی نو هغه وخت مقرر دی هغه نو ورستو کیږي عذاب د هغه وخت نه او نه د هغه وخت نه عذاب را مخکې کیږي الله چې څنګه لګلي کړی دي او څنګه د الله تعالی په علم کې دا کم وخت او کم ټیم او کم سکند او کم منټ چې په دې وخت باندې او په دې باندې عذاب راځي نو په اګه ټیم باندې او پی راځي نه دا غټیم نه وړاندې په دې باندې عذاب راځي نه دا غټیم نه ورستو په دې باندې عذاب راځي کنه ډیرو قومونو بلکې مشرکینو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بار دا سوال کو چې تو ګوري پرشتونه باندې کو چریته پرشتونه موږ باندې عذاب راولا کنه عذاب راولا په موږ باندې موږ ته پته ولګي اسمان به موږ باندې راځتا وکا عذاب را باندې راولا خو الله تعالی فرمایل نه زما خپل یو نیټه چې کوم نه ما مقرر کړی دا په هغه مقرره نیټه او بدی باندې عذاب راځي دا غینه نو ورستګيږي د عذاب او نه کوم نه مخکې کیږي دلته الله تعالی فرمایي چې ما تسبق نو وړاندې کیږي من امه د یو امتنا اجلها نیټه د هغې یعنی نیټه د هغې د عذاب وما یستاخرون او نو ورستګيږي نه مخکې کیږي نو ورستګيږي ثم ارسلنا بیا مونږ راولېږل رسلنا خپل پیغمبران تترا پر لپسې لګاتار پر لپسې پیغمبران راولېږل قوم عاد او د قوم ثمود نه تر حضرت موسی علیه السلام پورې پر لپسې چې یو کس په هلاک قوم به هلاکېدو د هغې نه وروستو به الله تعالی بل قوم را چې کوم دی نور پیدا کول او د هغې پسې بیا پیغمبر رالیږو چې قوم به هلاک کو پیغمبر له خپل طبعي مرګ باندې چې کوم دی مرګ راغی وفات پشو پیغمبر دنیا نه به رحلت او فرمایو بل کوم الله پیدا کو هغې ته به نوی پیغمبر راولېږو نو پر لپسې پیغمبران الله تعالی د حضرت موسی علیه السلام پر رالیږل او د کشن معامله به هغې به خبره نه منله پیغمبر تکذیب به کو الله په عذاب را وس ختم به خلکو به صرف کیسې اورېدې نور د هغه قوم به موږ نوم او نشان ختم کو چې بل قوم به راغی نو هغې ته به صرف هغه پیغمبر هغه واقعیات بیانول چېرته چې یو قوم تیر شوی دی باقاعده د هغې هغه نښې نشانات په معمولي چې کوم دی ښکارېدل وران کنډرات په چې کوم دی پراته وو نو هغه نښې به وي خو چې کوم خلک به الله هلاک کړي د هغې به نوم او نشان نو صرف د عبرت کیسې به کېدلې چې دې خلکو د پیغمبر خبره ونه منله الله نیس او نابود کړل